هغه د مرفوع حدیث په حکم کې حسابیږي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا آیات چې کوم وخت نازلیدو صحابه کرام ژوندي زو ته نو ژوندي، ما ته نو ژوندي، نه زما استاد اسلام ژوندی، هغه اسلام ژوندی کوم چې د صحابه کرامو. قرآن چې نازلیده څوک ژوندي؟ صحابه کرام ژوندي. او د تفسیر قرآن د پاره یو شرط دا دی چې کم پس منظر صحابي بیان کی، هغه پس منظر به اغستی شي، نه چې د 14 صدۍ یو عام کاسي بیان کی هغه پس منظر واغستی شي. مسله سمجھ تراله. د واعتصموا بحبل الله، حبل الله نه څوک مراد قرآن دی، قرآن تی مراد دی دا ونیسئ. نو که دا تفسیر واغستی شي ام به تینه مراد څوک شي؟ اهل حق خلق به تی شي، هر سړی به تی مراد نه. مثال طور سه هر سړی دا وایي چې قرآن او خیټې نه لګیای، نو دا د واعتصموا بحبل الله مراد نه دی. پیر صاحب هر سړی قرآن اوچتای، معنی د د خوښي عقیده دی غلطه پیش کوي، بکواس دی کوي، او چې بیا پې څوک رد کوي نو بیا وایي واعتصموا بحبل الله جمیعا. په مراد باندې پیږي څومره آیاتونه چې دی بابت کې راغلي. تاسو تفسیر اوچت کې دا صحابه کرامونه. عبدالله بن مسعود سے فرمائی تفسیر البغوی المسمى معالم التنظیم، معالم التنزیل، دا تفسیر فرمائی چې د دین مراد د اجماع د امت ونیسئ، جماعت ونیسئ. څه شی ونیسئ؟ جماعت ونیسئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی خپل امت ته علیکم بالجماعه، جماعت ونیسئ. فانه من شذ شذا فی النار. کم سړی چې یوازې شه دی به په اور کې میوازي. نو لکه د مولانا محمد امین صاحب د روکالوي د عثماني څه مناظره شوې وه، فتوحات صفدر جیل نمبر 3 مناظره نمبر د اخیرۍ نه یو مناظره مخکې د هغه بحث شوی. نو په هغې کې هم دا مسله زیر بحث راغلی وه چې بعضې بېوقوفه مذاهبو ته فرقه وایي. دا وروسته ولا تفرقوا لفظ رالی او مذهب ته فرقه وایي. الان کې دې دوانو کې فرق دا دی، مذهب منزل ته رسونکې، فرقه منزل نه کټکونکې. اصل فصل منظر خپل ذهن ته واچوئ آسان الفاظو کې. اجماع تی که مراد شي جمع کېدل په جماعت کې، بیا هم غټ جماعت په دې وخت کې د څلورو امامانو دی، او په هغې کې بیا حنفي دی. د امامانو مذاهب او په هغې کې بیا چې زمونږ په وطن کې کم دی حنفي دی. نو مطلب به دا شي که د صحابي تفسیر واغستی شي چې همدقې حنفیت ته نه وځه، د دې نه مه وځه. چې کله د آیات هغه معنی واغستی شي کومه چې صحابي کړله، مطلب به دا شي د دقه امام مذهب ته نه وځه، ځکه دا لوی جماعت دی. اوس د تعجب خبره دا ده، زه پې ډېره حیرانتیا کوم، دلته د هر سړي خپل یو اسلام دی. جماعت المسلمین والا را پاسې د هغوی هو سماکم المسلمین، نو موږ نوم یې د قرآن نه ثابت دی. موږ جماعت المسلمین یو او موږ ته مسلمین په قرآن کې ویلی شوي. آیا یو سړی به ورسه ومني چې د دې سماکم المسلمین نه تاسو مراد یې؟ دې نه مراد څوک دي؟ صحابه کرام دي. دې نه مراد څوک دي؟ اهل حق دي. چل مسلمان، د مسلمان په نوم باندې څومره خلک راوتلو، قرآن مخې ته کیدي دقه آیات ډال نیول دی اور نوی او فرقه ایجاد کوي. اصل کې دا نام نهاد فرقې د مسلمانانو مراد دي چې نوم مسلمان دي او کار د هندو کوي، نوم د مسلمان دي کار د یهودي کوي، نوم د مسلمان دي کار د نصرانی کوي. دا آیات چې کوم سړی وایي، مثال طور سه زه ویم بیا را جمع شئ که نه، جمعیت علماء اسلام باندې هلته هم نوم د اسلام دی، جمعیت علماء اسلام تی نه مني، نو زه ستا دا مشر ستا د اسلام څنګه ومنم؟ ستا د اسلام زه څنګه ومنم؟ دا کوم اسلام چې ستا دی. پاتې شو دیوبند ته فرقه ویلو، مسلکي علماء دیوبند
مسلک د علماء دیوبند څه شیز دی؟ دا چا لیکل دی؟ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمه الله، چا چې 40 سال د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی د مدرسې، دے داول نہ لکھی دیوبندی کسی گروہ یا فرقے کا نام نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے نظریات کے حامل مسلمانوں کی ایک جماعت ہے. نو دا مدرسې ته خو تا دا نوم ورکړل او دا دی ولې ورکړل؟ د دې نه لوی تکلیف دی تا ته. بحبل الله جميعا په اجماع را جمع شي، واتبع سبیل من اناب الیه، د هغه کس اتباع کوئ، د هغه خلکو چې هغه زما طرف ته رجحان لري. ما ته وایي په دې امت کې لوی کوشش چا کړی؟ په احکامي مسایلو امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. هغه سبیل من اناب الیه ده، د الله طرف ته تلونکي لار د دقې خلکو ده، په دې باندې راشي. دې حکم قرآن موږ ته کړی، ته څه تفسیر کې استنباط اهل استنباط والا مراد دی. دا کتاب چا څه نه وایلی او وی ګورئ، په دې کې ټوټل دی دا ثبوت ورکوي چې دا یو الزام لګي، الزام. او دا الزام ولې لګي؟ ګورئ څه خلک راوچت شو، مشرانو یې نبی علیه الصلاة والسلام باندې الزام د ګناه نسبتونه نبیانو ته وکړو. دا مدرسې والا خلک راوچت شو او د هغه په خلاف باندې ودرېدو، چا صحابه باندې تنقیدات وکړو. دی مدرسې والا خلک راوچت شو، دوی د تنقیداتو جوابات وکړو، هغه شی د عوامو په نظر کې ثابت کړي چې دوکه‌باز دی. نو دیو نوم د اسلام استعمال کو، نومې د اسلام استعمال کو او د قرآن غلط تفسیرات راواغس او په دې باندې الزام ولګاو چې دا فرقه ده. اوس ته خپله فیصله وکړه، څه بېوقوفه نه یې، د دې فیصله تا ته پکار ده. اور بیا تاسو وګورئ چې حدیث کله راوالی ابن ماجه د دې آیات لاندې راشه په قرآن تفسیر وکړه. چل ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، د دې واعتصموا بحبل الله جميعا لاندې یو آیات بل دی، خامخا ستاسو نه به یو ډلې اوس وګوره قرآن څه وایي، ډلې به یي، نو په تاسو کې به یو ډلې یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. راشه د دې تفسیر هم د حدیث نه والا رسول الله وفرمایل خپلو صحابو ته اخیرت دور کې به یو قسمه خلک راوچت شي، مثل اجر اولهم، اجر به ول الله د اولنو خلکو په شان ورکوي. صحابو ته پوښتنه وکړه دا به څوک یا رسول الله؟ نبی علیه السلام وفرمایل یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقاتلون اهل الفتن، امر بالمعروف نهی عن المنکر والا او د فتنهګرو سره به جنګ کوي، بالزبان د فتنهګرو سره به جنګ کوي. او بیا لږ لاندې پسې بل آیات لاړ شه، یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، د بعضې خلکو مخونه به سپینې په ورځ د قیامت، د بعضې به توري. صحابو د رسول الله نه تپوس وکړو، یا رسول الله سپین مخونو والا به څوکي، تور مخونو والا به څوکي؟ نبی علیه السلام وفرمایل سپینو مخونو والا اهل السنت والجماعه او تور مخی هم اهل البدعه والضلاله. سپین مخی چې دی اهل السنت والجماعت دی، د کم په باره کې چې نبی علیه السلام ابن ماجه کې روایت ده 73 فرقې به جوړیږي، تاسو اهل السنت والجماعت جوړ شئ، مان علیه و اصحابی. نو سپین مخ والا اهل السنت والجماعت، بدعتیان اهل البدعه والضلاله. وسمج تراله د اسلام په نوم باندې فرقې مراو باسه او نت دا مخ په وړاندې د دا میشن بوتلی شي ناکامې، د اسلام په نوم باندې فرقې مراو باسه. هر سړی به راځي نوم به مسلمان او یو پیغمبر باندې به هم تنقید کوي، صحابو باندې به هم تنقید کوي، د امت په امامانو به هم تنقید کوي، د حدیثو په کتابونو به هم تنقید کوي. دا اسلام ستا موږ نه منو او نه د واعتصموا بحبل الله جميعا نه دا مراد، د هغې نه مراد دی جماعت. د جماعت نه موضع او تفسیر د قرآن حدیث کوي او پیغمبر فرمایي کوم سړی چې د جماعت نه وځي یوازې شدی به په اور کې میوازي لکه ستا د اسلام. لہذا قرآن په آیاتونو کې ولا تفرقون مراد د څلورو امامانو اهل سنت والجماعت لار نه د مراد، هغې ته فرقه نه وایي، د دې